بالکل جی د نننۍ 31 مارچ د ووټونو چې دی کوم عمل سټارټ و 15 بجو نه بعد د ووټونو پولینګ سټیشن چې دی هغه بندي کړی شوي دي. دا وختي د سب ډیویژن په ریپورټ تمام صورتحال نه تاسو مونږ لمحه به لمحه خبر کړئ. په ګړۍ شموزو کې چې معمولی کم پیښه راغلې وه د هغې د صورتحال نه هم او د کوټې یونین کونسل د دوو جرنل کونسلرانو ترمنځ چې کوم تصادم شوی په هغې کې هم څه کسان زخمیان وو چې د هغې نه هم مونږ تاسو وخت په وخت خبر کړئ. دا وختي د ګرلز ډګري کالج چې کوم د ووټونو کاسټ شوي دي نو په هغې کې 1330 سپیکر مخې ته راغلی دی. د دې نه بعد چې دی د بریکوټ سب ډیویژن دا بازار 3-4 غنټې بعد چې دی د دې د مییر منتخب کېدو دپاره چې د چا نوم به مخې ته راځي هغه به د دې بریکوټ سب ډیویژن مشري کوي او د دې ځای د اختیاراتو څوکۍ به سنبالوي. دغه رنګې جرنل کونسلران چې دي کسان کونسلران دي یوت کونسلران دي اقلیتي کونسلران دي او یو چې کوم سیټ دی د خواتینو. نو دا شپږ ووټونه چې دي دا نن د دې یو ووټر چې کوم و هغه به شپږ ووټونه چې دي هغه په هغې باندې به سټیمپ لګوو د خپلې خوښې چې د هغوی کوم کانډیډیټ و. د بریکوټ سب ډیویژن اوورال صورتحال چې و هغه ډېر زیات پرامنه و خو د کوټې یونین کونسل دغه صورتحال لږ کم پرامنه ماحول چې و په هغې کې لږ خلل پیدا کو چې په هغې کې د سرکل ډي اس پي او د پولیسو باري نه پرې اوس هم هلته موجود ده. د الیکشن کمیشن اف پاکستان اهلکار هم موجود دي ورسره د میونسپل کمیټه او 1122 اهلکار هم په کوټه پولینګ سټیشن چې کوم دی کوم سکول چې دی په هغه شخړه کې اوس هم هلته موجود دي. د هغې هم تازه ترین صورتحال نه به تاسو خبرو خو کم چې ریزلټ راځي او کم کانډیډیټ په حواله باندې د ووټونو شمیره راځي نو د هغه ټول صورتحال نه به تاسو خبرو. میونسپل کمیټې ته به ځو خو دا وختي په ریکورډ بازار چې دی د دې بازار اختیاراتو چې څوک چې دی مشر کېږي د هغوی د 3 غنټې بعد به ریزلټ راځي او د مییر دغه کرسی چې دی د هغه په صوابدیدو اختیاراتو کې به راځي او د دې ځای کم ستونزې مسلې چې دي د هغې د حل کولو به کوشش کوي. ما سهیل باچا له راکه اجازت ده.